ډیر خلک چې کله مونځ کوي نو سجده په غلطه طریقه باندې لګوي او دې سره په مونځ کې کراهت راځي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته منع فرمایل ده. ډیر کسان چې مونځ کوي نو د لاسونه چې په ځمکه باندې کېږي نو څنګلو پورې لاسونه په ځمکه باندې جوخ کېږي، څه یې ملی داسې سم لی او د هغې نه وروسته بیا سر کېږي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې نه منع فرمایل ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي اعتدلوا فی السجود، تاسو په سجدو کې اعتدال کوئ. څه مطلب؟ یو خو په قلار باندې مونځ کوئ، تعدیل ارکان خیال ساتل تعدیل ارکان په مونځ کې واجب دي، نو د تعدیل ارکان خیال پکې ساتئ. او بله خبره لا یبسط احدکم ذراعیه انبساط الکلب. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي څنګه چې سپی دا کسکینی او بیا دا مخ ته دا دوه خپې مخ ته خورې کي په دې ځمکه باندې خورې کي داسې بیا په سر کېږي د پاسه، تاسو داسې سجدې مه کوئ. څه مطلب چې کله تاسو سجدې کوئ نو د څنګلو پورې په ځمکه باندې دا لاسونه داسې مه خوروئ چې پاسه بیا سر کېدی، داسې مه کوئ، بلکې لاسونه چې په ځمکه باندې کېږي نو څنګلې چوتې نیسئ. دې نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام منع فرمایلې ده. او چې کوم یو کس دا کوي او په مونځ کې دې د خیال نه راځي نو په دې سره مونځ مکروه کېږي، په مونځ کې کراهت پیدا کېږي او په دې سره د انسان د مونځ د ثواب دپاره کوي او دا دې دپاره کوي چې ما د ثواب ډېر میلاو شوی، دا به خبر نه وي او د دې نه به ثواب کم شوی، په مونځ کې به کراهت پیدا شوی.